عزتمندو محترمو کال په کال حاجیان حج روان وي او صاحب استطاعت انسان د پاره د شریعت په نظر کې حج لازم دی. کله چې هم حاجیان د حج د پاره د بیت الله شریف دیدار لذي خانه کعبه ته تشریف وړي نو التدیتا اگر چې د سعودي حکومت وقتا فوقتا حجاج کرام د پاره سہولتونه میسر کوي، لیکن څه څیزونه داسې دي چې هغه د انسان په وس بس کې نه وي، د هغې دپاره د یو کرامت یا د معجزې ضرورت وي. یو چلنج د طواف د پاسه بره اسمان ښکارېدل دي. مو ته خو دا وایو چې د اسمان د بره نه کولو دی په مطاف باندې د خانه کعبې د پاسه، نو داسې خبره نه ده. لیکن د ګرمۍ په موسم کې د حاجیانو صاحبانو دپاره دا ډېر د تکلیف باعث وي. په دې وجه باندې د سعودي چې څومره حکمرانان دي هغې وقتا فوقتا ټنډرې هم وکړي، مختلف مشورې یې هم وکړي چې داسې یو بنده موږ ته په ګوتو باندې راشي یا یو داسې کمپني چې هغې د دې مطاف د پاسه د چت انتظام وکړي. ازې ډېر زیات کولو دی په دې وجه باندې د چت انتظام خو ونه شو. البته حال کې اوس په دې وخت کې یو کمپنۍ دې سیس ته غاړه کېښوده چې موږ به تاسو لا په دې ټول مطاف باندې یو چتری جوړه کړو، او هغه چتری به داسې چې هغه به د ورځې کولاویږي، د شپې به بندېږي. په هغې کې ډېر زیات ټیکنیکس دي. دا 600 ټنه وزني چتری دا د مطاف د پاسه به کولاویږي، څنګه چې د مسجد نبوي د مدینې منورې په صحن کې څنګه چې چتری دي او هغه اټومیټیکلی طور باندې کولاویږي، دغه شانتې د مطاف د پاسه به هم دا چتری کولاویږي. چرته چې دا د سعودي عرب د بادشاهانو دپاره یو چیلنج و، هلته د دې مؤمنانو مسلمانانو دپاره څوک چې حج لځي د دې دپاره ډېر د تکلیف باعث خبره وه. الله کریم آسانتیا وفرمایله، او اوس چې څومره حاجیان یا عمره زایرین ځي او دی هلته عمره کوي او طواف کوي د خانه کعبې نه اردا ګرد، نو د دغې چترۍ په برکت باندې به د دې سر په سوري باندې وي. او بله لویه خبره دا ده، اگر چې په خانه کعبه کې یا مسجد حرام کې یا مسجد نبوي کې ایر کنډیشن لګېدلي دي، ایسیګان لګېدلي دي، په دې مطاف کې هم دي داسې سیسټم کړی دی چې یخې هواګانې په دې مطاف کې ګرځي راګرځي. لیکن دا هغه صورت کې دا یخې هواګانې ډېر وخته پورې په دې صحن کې پاتې کیدی شي یا د دې حاجیانو ترمنځ دې ته یخوالی رسولی شي کله چې دا ځای بند وي. ځکه د اے سی کولینګ دا په بند ځای کې بهتر طریقې سره جمع کیدی شي، او کله چې ایریا کولو وي، کمرې کړکۍ کولو وي یا دروازه کولو وي، نو په دې بابت کې بیا د اے سی کولینګ چې کوم دی کمره کې نشي ټینګېدی، نو دې سره به یو طرف ته د نور هغه ګرموالی ختم شي، یخوالی به راشي، سوری به راشي، بل طرف ته د اے سی ګانو هغه یخوالی دا به په دې مطاف کې ډېر وخته پورې ایساریږي. نو مخلوق خدا ته چې څومره اسانتیاګانې رسولی شي ورسوه، او دا د عربو د خلقو یو ډېر لویه کارنامه به وي. او زما په خیال باندې زمونږ په دې وطن کې خو ډېر خلک داسې دي چې هغه د بل مسلمان د تکلیف دپاره تګ ودود او کوشش کوي، حالان کې د بل مؤمن مسلمان دپاره د راحت د رسولو کوشش پکار دی. څنګه چې حدیث مبارک دی، خیر الناس من ينفع الناس، په انسانانو کې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې د بل مؤمن مسلمان ته د نفع باعث جوړ شي. انسان جون لږ دی، په دې وجه باندې دا لږ جون چې انسان راواخلي او د بل انسان دپاره نفع بخش وګرځي او د کار باعث یې وګرځي. دا اوس چې کوم د مطاف د پاسه د چترۍ فیصله وشوه، دا به ډېر زیاته خوش آینده وي، او انشاءالله الذي مستقبل کې به ډېر بهترین ثمرات او نتایج مخې ته راځي.